أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. محترم ناظرین السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته موږ په مخکې ویډیو کې د ماشومانو کم نفسیاتي مسایل په هغې خبره کړې وه، نن موږ د هغه نفسیاتي مسایلو وجوهات او ورسره د هغې چې دی نو په تعلیم باندې اثرات او بیا د هغې د حل لپاره څه تجاویز، دا زموږ د ننني دغه ویډیو عنوان دی او دغه زموږ ټاپک دی. د ټول نړوندی چې دی بنیادي طور پر دا پیژندل ډېر زیات ضروري دي چې یا کم ماشوم یا کم بچی د کومو مسایلو شکار دی نو هغه وجوهات معلومول دي چې کومې وجې دي چې د هغې د وجې نه دا ماشوم چې دی د نفسیاتي مسایلو شکار شوی دی. نو په هغې کې چې دی د ټول نړوندی یو دا خبره ده، دوه وروڼه خویندې په یو سکول کې سبق ویل او د هغې په منځ کې ذهني طور باندې یو ماشوم لږ ښه یا کمزوري کېدل یا جسماني طور لږه کمزوري، نو د دې دواړو منځ کې کم کمپیریزن یا مقابله چې والدین کوي یا سکول کې استادان کوي، نو د دې وجې نه دغه ماشوم چې کم ذهني طور لږ کمزوری دی هغه د نفسیاتي مسایلو شکار کېدی شي. دغه شانتې چې دی یو ماشوم ته دا هم یو مسئله چې هغه په والدینو کې د یو سره اوسي، مطلب یا یې مور نه یا یې پلار نه نو هغه ته نفسیاتي مسایل پیدا کېدی شي. دغه شانتې په یو کور کې کزنس چې کوم دي د هغوی سره شریک اوسېده، د دې بیا خپل مسلې دي په ځان له خبره کول، خو دا هم یو مسله کېدی شي د هغې کې چاته زیاته توجه چاته کمه توجه، نو دا ماشوم ډېر زیات سینسیټیو یا هر ماشوم او حساس وي، نو هغه ته هم چې دی د دغې فرق د وجې نه چې دی نو دغه چې دی نفسیاتي مسایل پیدا کېدی شي. یو بله وجه هغه دا چې یو ماشوم لکه نازولي اکلوتا چې ورته موږ وایو، نو د هغه د زیات ناز چې دی هغه ته زیات توجه به حد نه سیوا او د هغه بیجا ډېر زیات هغه خبرې منل، داسې وړوکې چې دی نو دا د نفسیاتي مسایلو شکار کېدی شي، ځکه چې دته د مور پلار نه کومه پروتوکول د حد نه سیوا میلاو دی، هغه پروتوکول دته هر ځای ممکن نه دی، په سکول کې ممکن نه دی، د ملګرو د طرف نه ممکن نه دی، معاشرې د طرف نه ممکن نه دی، نو دا وړوکې ځان په معاشره کې بیا چې دی فټ نشي دا کولی او دی د یو نفسیاتي مسایلو شکار کېږي. یا بله وجه د خپل عمر نه سیوا ماشومانو سره د هغه په کلاس کې ناسته یا د حد نه سیوا واړه یا حد نه سیوا چې د ده برابر نه، نو دا ماهرین دي چې یو وجه کېدی شي چې دی ځان فټ نه حسابوي، نو د هغې نه هم دته مسایل جوړېدی شي. یا د والدینو په منځ کې اکثر علیحدي وشي، خفګانونه راشي، جدایي وشي، یا مور مرور ورته توای کېني، یا چې دی نو هغه داسې نه چې طلاق پکې وشي، نو داسې وړوکي ته هم چې دی نو مسایل جوړېدی شي. مشترکه خانداني نظام، یعنې په دې دام یو مسله کېدی شي چې کله ماشومان چې دی هغه په داسې کور کې اوسي چې هغوی شریک اوسي، نو دې نه هم نفسیاتي مسایل وړو ته جوړېدی شي، په هغې کې چې دی نو د وړو ته هغه شانتې پروتوکول نه میلاویږي، کوم پروتوکول چې دی نه هغوی ته په یوازې مور او پلار سره په کور کې میلاویږي، نو په شریک سیسټم کې بعضې وړو ته هم زیات توجه وي، بعض ته کمي، یا وړو خبرو په کور کې چې دی د ماشومانو ډېرې زیاتې جګړې راځي او هغې کې په منځ کې د رونو یا د زنانو چې دی نو په هغې په منځ کې کم پریشانۍ جوړېږي، هغه هم وړوکي ته چې دی یو نفسیاتي مسایل جوړي، نو دا هم یو غټه وجه کېدی شي. بله وجه چې دی نو د یو ماشوم اکثر داسې چې یا په مور د حد نه سیوا میني یا په پلار د حد نه سیوا میني او د هغه سره د برغ ګرځېدو یا د برغ ژوند عادي او دلته د تعلیمي ماحول کې دی د هغې نه جدا کېږي، نو د حد نه سیوا د یو کس سره په مور او پلار کې زیات اټیچمنټ چې دی دا هم چې دی نو ماشوم ته نفسیاتي مسایل جوړولی شي. بله وجه چې دی نو مالی حالات چې دي د کور هغه اکثر کمزوري غربتي، په هغې کې په کور کې چې دی جګړې
او د مور او د پلار ترمنځ چې دی نو مسایل په ډیرو خبرو دا هر څه دی اینی نو دام چې دی نو د ماشوم تا نفسیاتي مسایلو چې دی نو وجه جوړېدی شي تا شانتي یو وړوکې لوی سایز ته راغلي مطلب د موږ د پرایمري نه بر لیول خبره کوو هغه د مرزۍ نه خلاف هغه باندې یو مضمون واغستی شي چې هغه سره دلچسپي نه نو دام هغه ته چې دی یو نفسیاتي مسله پیدا کولی شي دا څومره چې وجوهات مونږ بیان کړ دي نه نورم کېدی شي خو دا هغه چیده دي د دې بیا په تعلیم باندې اثرات صحیح د ماشوم نو ټولو نه غټه خبره دا چې تعلیم خو به بالکل متاثره وي خامخا وي دویم د شخصیت چې دی نو په مستقل بنیادونو یا مستحکم بنیادونو باندې نه استوار کېږي دا شخصیت چې دی نو د دوه روخۍ دی لکه چې دی نو داسې حساب که چې یو انسان او دوه چهرې په کور کې د یو شان رویه په معاشره کې بل شان رویه پر اعتماد انسان نه دی په معاشره کې چې دی نو قابل عزت نه د سره چې دی خلک په تینا ډیر زیات ټرست پیم نه کوي بار پیم نه کوي ځکه چې د روح مضبوط نه نو دا د په عام ژوند باندې ډیر زیات بد اثر پرې باسي ورسره د تربیت بهترین مواقع بیا نه میلاویږي داسې وړوکي ته نو د ښه تربیت ونشي دا سره د چې کوم پوشیده پټ صلاحیتونه دي هغه بالکل دباو پاتې شي هغه رانکار پای کې رانشي هغه را پیدا نشي د هغې پالشینګ ونشي ولې دا وجه څه ده دا خو الریډي دی متاثره دی نو چې متاثره دی نو د په هر د ژوند په هر پهلو باندې به بد اثر پرېوځي غټ نقصان د دې چې ماشوم چې دی چې کله لوی شي نو دی د ژوند یو شعبه چې دی پای کې په انتخاب کې چې دی د تزبس شکاري دی لکه چې دی نو د ځان دپاره شعبه نشي دغه کولی خوښولی هر طرف کې دی په شک کې ګوري که دا زه اختیاروم نو دا به وشي که دې شعبې ته ځم نو داسې به وشي نو دی د یو ښه ژوند لار چې دی نو په انتخاب کې درته غټ ډېر زیات مسایل دي اوس دا دومره نفسیاتي مسایل او داسې وړوکې مخامخ کېدو استاذ ته د دې به حل سي استاذ به څه کوي په دې کې دا زمونږ یو اهم سوال دی او اهم جواب دی نو د هغې دپاره داسې ده چې استاذ به د سره یو خاص قسمه تعلق پیدا کوي هغه تعلق به چې دی هغه د محبت او د مینې نه او د الفت نه به ډکي دی به او دا کار ګران دی دې وړوکي سره اټیچمنټ د دې سره مینه جوړول په غیر مخصوص انداز کې دا ښه صبر ازما کار دی خو استاذ به دا کوي که چېرې دی غواړي چې دا ماشوم د دې مصیبت نه راوباسي او دویمه اټه مسله دا چې کوم مسایل دته دي د هغې ادراک د هغې فهم دا ډېر ضروري دی چې دته کوم قسم مسایل دي په هغې کې چې دی کوشش وکړي که هغه د دې د کور سره وابسته وي که هغه د معاشرې سره چېرته وابسته وي یعنې چې دی هغه مسایل اول معلوم کړي او د هغې جړ ته ورسي چې مسله د کوم ځای نه ده د دې وړوکي او هغه مسلې کې د ذاتي دلچسپي والي هغه څنګه چې موږ نورو ویډیو کې ویلي دي چې د والدینو سره مضبوط تعلق نو دا چې دی نو د دې وړوکي دپاره چې دی نو د مسلې د حل کولو یو ښه ذریعه کېدی شي دا شان یا داسې مسایلو دپاره حکمت عملي چې دی هغه جوړول طریقه کار جوړول دا لکه ډېر لازمي دی دغه شانتې چې دی داسې ماشومانو سره د نرمۍ او د محبت چې دی رویه ساتل دا چې دی بغیر د دې نه بالکل ممکن نه دی دغه شان د دې لپاره مخصوص سرګرمۍ چې دی هغه ډیزاین کول هغه جوړول او هغې په ذریعه باندې چې دی دا کول دویم د ده سره د هومورک نه چې دی د نورو وړو نه جدا رویه اختیارول دغه شانتې چې دی د عام وړو سره چې دی مقابله نه کول مطلب دا چې د هومورک به ته په بلې طریقه په بل انداز کې چیک کوي په بل دغه به ورسره کوي هسې نه چې ته د دې کمپیریزن د هغې عامو وړو سره وکړې نو دا ماشوم به چې دی دا به ته متاثره کې او خراب به یې کې لہذا دا کار ډېر زیات صبر ازما دی سخت دی خو دا به ته څه کوي دا به ډېر زیات په دغه سره کوي په حوصله سره به کوي خو او په د دا قسمه طریقه چې دی دا په مستقل بنیادونو باندې چې دی د ترقۍ باعث جوړ شي خو صرف وخت به غواړي ټایم به غواړي نو د استاذ په دې کې خاص کردار دی استاذ به دې ته خاص توجه